खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इससे मुताल्लिक़ हम आपको बताएंगे कि कैडेट कॉलेज वाना में ख़ारिज के बुज़दिलाना हमले पर मकामी अफराद ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और मकामी अफराद ने कहा कि दहशतगर्द दरअसल पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई करके सैकड़ों तलबा को रेस्क्यू किया। पाक फ़ौज ने शहरियों की हिफाजत को मुमकिन और यकीनी बनाया। چې په وانه کې کوم اٹیک شوی دی د دې مونږ भरपूर الفاظ کې مذمت کوو داسې نه دي کول پکار افغانستان نه چې کوم دهشتګرد راځي او دلته پاکستان کې زمونږ تعلیمي نظام چې کوم دی هغه خرابول کوشش کوي یا زمونږ کلیجونو ته نقصان رسوي یا زمونږ سکولونو ته چې کوم دی هغه نقصان رسوي نو داسې نه دي کول پکار نو پاک فوج ته پکار دي چې دوی ته چې کوم دی ښه ټیک ټاک چې کوم دی جواب ورکړي چې پرون په وزیرستان کې یا په کیډټ کالج باندې کم اٹیک شوی دی کم دماکه شوی ده یقینا غلط کار دی خو زه دا وایم چې ګوره د افغانستان چې څومره هم قبایل دلته راغلي دي یا بد شوي دي یا خلک راځي نو همیشه د دوی کار دا وي چې دوی په پاکستان کې کار مونږ ته ورانوي لکه زمونږ تعلیمي چې کومې ادارې دي اوس زمونږ پاک فوج چې کوم دی هغوی کوشش دا دی چې تعلیم هغه ځایونو ته ورسوي چې کوم علاقو کې پسمانده علاقې دي یعنی هلته د ایجوکیشن کمی دی پرون چې کیډټ کالج باندې کوم حمله وشوله یعنی دهشتګرد یې کوم برید په وکړ او فوج په عین موقع باندې هغه ناکامه کړله ټول ټیچینګ سټاف او سټوډنټ محفوظ دي پاک فوج ماشاءالله زبردست کاروي وکړله او چې کوم دهشتګرد کوم حمله وه هغه داسې حمله وه چې کوم اے پی اے سکول کوم پېښور باندې وکړه هغه یې دوره کوله یعنی مطلب